تاسو کو ګورئ په دې علاقه کې به مخکې د څو پارټو سیاست کوو څه مشران به وو چې ځان ته به د دې علاقې واکداران وي خو یقین وکړئ چې نه د هغې واکدارانو موږ له څه خیر راکړه نه هغې پارټو موږ له څه خیر راکړه او نه د علاقه کې هغه شان څه ښکاري چې دلته لیډرشپ تېر شوی دی دلته صوبایي ګورنمنټ تېر شوی دی د دې 400 په ټولې صوبه باندې هولډ و خو بدقسمتۍ نه په هغې خبرو تاسو هم پوهېږئ زه هم پوهېږم چې هېڅ قسمه داسې کارونه نه دي شوي داسې منصوبې نه دي شوي چې په هغې باندې مونږ ننګ وکړو او د هغې په وجه باندې په تېر الیکشن کې عمدې پښتنو عمدې نوجوانانو هغوی له ماتې ورکړو څه خلک دي چې هغه زمونږ کامیابۍ نه شي برداشت کولی زه به تاسو ته مثال درکړم چې دا 8 میاشتې په دې علاقه کې مونږ څه ترقیاتي کار ونه کوو او هغه نن دونه ښه فورم دی په هغې باندې ویل غواړم چې د هغې وجه څه وه په 2015-16 کې بلدیاتو کې که مونږ سره لږ اختیار و او که ډېر و د ځل له 400 ته موخول چې دې ته اختیار وي دې ته لګول وي او دې ته ترقیاتي کارونه وي خو چې کله خلک په دې خبره پوه شو دا مخالفین چې دا خو زمونږ دپاره د نقصان باعث جوړېږي نو عدم اعتماد یې راوړو په دې 3 کاله کې زمونږ دې سره 3 مقابلې وشوې بلدیاتي الیکشن وشو هغه هم ترې وګټو ډسټرکټ نایب ناظمۍ خبره وه هغه هم ترې وګټله بیا دوی چې کوم پلانینګ جوړ کړه عدم اعتماد هغې کې موږ له شکست ورکړو زه د جماعت اسلامي کارکون ته وایم چې په هر ځای کې په هر فورم باندې اوچتې سترګې ګرځه او لکه د ازمري هسې غړمبېږه تا دلته د خلکو ته ښولي دي چې ما له پارټۍ اختیار راکړه هغه اختیار ما څه کړ زه د هغې خلکو باره کې څو خبرې کول غواړم چې نن بیا یو ځل روتي دي او د پښتنو دعویدار دي وایي چې باچاخاني پکار ده مونږ د باچا خان هم قدر کوو مونږ د ولي خان هم قدر کوو او زمونږ مشرانو تر حیاته به مونږ قدر کوو خو دا وروسته څو هغه ستاسو وړاندې وو تاسو یقین وکړئ د هغوی یو مشر اکثر دلته اوس جلسې جلوسونه شروع کړي دي چې ځان ته صوبایي جنرال سیکرټري وایي او په یو پلور هغه مونږ ته ویلي چې ګوتې شمارئ چې دا ناظمي به څو ورځو کې ختمېږي نو زه ورته دا وایم چې مونږ خو ته دې 2.5 کالو کې 3 پیرې وښوله چې ګټه څه ته وایي عوام څه ته وایي پښتو څه ته وایي خو اوس جنرال الیکشن را روان دی او ګوتې شماره چې تا سره به مونږ څه کوو هغه دور حکومت د چا نه هم نه دی هېر د دوی کارونه د دوی کرپشن هغه به د یو طرف ته کړو دا مشران ناست دي تاسو ما ته په یقین سره ووایئ چې د یو غریب سړي د یو روزګاري سړي د یو مزدورکار دا مجبوري نه وه جوړه شوې چې دې به علاقه کې بدماش سره تعلق ساتي کړي بیا به د بېعزتي کېږي داسې وه که نه وه د چا عزت دلته محفوظ نه څوک په خپل کور کې په حیا کې نو څوک ورشي دې خلکو سره تعلق نه بیا ستاسو مشران هغه خلک یې رامخې ته کړل چې هغوی له اقتدار لاس کې ورکړو تبه یې کارکون کړو تبه یې زما دا غریب ملګری کړ زما دا نوجوان کړ خو چې کله د اختیار وخت راغی نو هغې خلکو له یې واک ورکړو چې هغه څوک ستا مخبرې تغلی دي څوک پردي جایداد تغلی دي او څوک انلیګل کارونو تغلی دي چې ما ته به اختیار میلاویږي او زه به دا کوم د دې پولیس چې کوم غلط استعمال دغې دور کې شوی دا په تاریخ کې نه وي شوی چې دوی صرف په دې خلکو باندې چونکې دا زموږ وروڼه دي مجبور وو خلک یې بېعزته کړي دي نو وروڼو هغه نوسرباز هغه مداریان یو ځل بیا روتي دي او کلو په کلو ګرځي او همدغه نارې وایي چې مونږ به انقلاب راولو او مونږ به پښتونولي کوو مونږ به پښتو کوو پښتو د سره مونږ کړې ده دا چې کوم ناست دی دې نه ما ته درانه غټ پښتانه اړو ښکاري نه تا نه ده کړې پښتو